أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دې مخکې رکونه چې کوم دې لفظي ترجمې ته غوږ شه بېګا مونږ پرېښوه دا آیتونه هم د دې سره د دې سره بیا ووایو وقال الملأ او اویل سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر آیت پرېږدي موسی علیه السلام وقومه او قوم داغه د سردارانو فرعون ته وی چې ته د موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام قوم یعنی بنی اسرائیل دي ته آزاد پرې دی کو چې دي ته تک شان دي آزاد پرې دی نو دی بیا په ځمکه کې فساد کی مطلب ستا مقابله وکي او دی بیا ستا عبادت نګي تا ته خپل خدای او خپل رب نه وي او تا چې کم خدایان د دې لپاره مقرر کړی دي نور او سپوږمۍ او ستوري او دغه رنګ خپل مجسمې د جوړې کړي دي هغه ته دي سجدي کوي دي دغه عبادت کوي دغه رنګ د غوا عبادت کوي نو ستا په وینا چې دا دی لکه واړه خدایان جوړ کړي دي ځکه فرعون وی انا ربکم الاعلى زه د ټولو نه لوی رب یم نو بیا ستا عبادت کوي او نه چې تا ولکم واړه خدایان مقرر کړي دي نو ستا په وینا چې کوم مقرر شي خدایان دی بیا باندې دغه عبادت کوي ځکه دی به آزاد شي او چې دی آزاد شي دی بیا یو الله عبادت کوي دا موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام چې کوم قوم دی بنی اسرائیل دی آزاد مپریدا وقال الملأ او اویل سرداران من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر آیت پریدی موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام وقومه وقوم دهغه آزاد یې پریدی لیفسدوا د بار دی چې دوی بیا فساد کوي فل ارض پزمکه کې ويذرک دوی بیا پریږدي تعالی را یعنی ستا عبادت په پریدي و الہتک او ستا خدایان به پریدا چې کوم مقرر کړي خدایان دی غو پریدي قال موسی علیہ السلام فرعون ویل سنقتل زرد جزب قتلکم ابناءهم د دوی زامن ونستحيي من بجوندې پریدو نساءهم د دوی لونه زامن به ول قتلو مې نسل نه سیوا کیږي او لونه به ورله پریدم چې زمونږ خدمت کوي زمونږ خدمتګارانی وي وإنا فوقهم قاهرون او بشک موږ دوی د پاسه قاهرون زبردست یو زورور یو مطلب دا چې اگر چې موږ په یو مقابله کې ناکام شو مغلوب شو خو نور خو په دې بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام باندې زورور یو کنه صرف د یو مقابله موږ وبیلله چې جادوګر خراغون کړه او جادوګر غماران موسی علیہ السلام هغه د ټول تیر کړه نو د جادوګر شکست د فرعون شکست ځکه دا د فرعون په حکم باندې راغون شي د موسی علیہ السلام د مقابله لپاره نو موسی علیہ فرعون وی وإنا فوقهم قاهرون بشک موږ د دې د پاسه زورور یو قال موسی علیہ السلام فرمایل لقومه خپل قوم د استعینوا بالله تاسو مدد غواړئ د الله نه واصبروا صبر کوئ ان الارض لله بشک زمګه خاص ته الله دا یورثها الله تعالی وارث جوړي د دې زمګه من هغه څوک یشاء چې غواړي من عباده د خپل بندگانو چې د خپل بندگانو کم خلق خوخ کی نو هغه د زمګه د اختیار عارضی اختیار د زمګه غله ورګي هغه بادشاہ او خلیفہ جوړي والعاقبه للمتقین او بهترین انجام د متقیانو د پاره دی دلته کې وته تقوا حکم موسی علیہ السلام کو اشاره دی طرف ته ده چې یورثها من یشاء وارث الله تعالی جوړي د زمګه من هغه څوک یشاء او چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نه خصوص الله تعالی خوخي نو العاقبه للمتقین موسی علیہ السلام چې متقیان الله خوخي مطلب دا چې خپل ځان کې تقوا پیدا کړي بنی اسرائیلو نو الله تعالی به د زمګه عارضی اختیار تاسو ته درکړي یعنی تاسو بادشاہان جوړ کی والعاقبه او بهترین انجام للمتقین د متقیانو د پاره دی قالو بنی اسرائیل ویل اوذینا تکلیفونه راکړي شوی دي مونږ ته
من قبل مخک د دینا من قبل ان تأتینا مخک درات لوستانا ان تأتینا مخک درات لوستانا ومن بعد او رستو ما د هغه سنه جئتنا چې موږ دراغلی مخک به دې زمونږه زامن وجل استان دراتلو نه مخک تلا پیدا شوی نه وي او چې اوس تکله پیدا شوی او تعالی الله چې کوم دی پیغمبري درکړن اوس فرعون اعلان کړی دی چې د بنی اسرائیل ماشومان به زکات لوما الونه ورلا پریدم نو دا هم د مخکم تکلیفونه رسیدلی استاد راتلو نه مخکې مطلب دا چې د اوس پیغمبر یې کنه موږ په تا باندې ایمان راوړی دی استعمال ګرتیا مو کړی دا نو د دینه مخکې خو ته نه وینم موږ د ټیک ته چې تکلیفونه راکړیو خو استاد راتلو نه چې روز ته کوم تکلیفونه راګین استاد راتلو پیدا بیا شو مطلب دا چې په کار دي ته پیغمبر چې تر رالي چې استاد وجنه موږ ته نجات ملوش موسی علیہ السلام ول جواب ورکړي قال موسی علیہ السلام فرمایل عسى ربکم نزدې د چې رب ستاسو با ان یهلک دا چې هلاک پکې عدوکم دشمن ستاسو نو الله اک شان دې وکړه دشمن ولا هلاک ويستخلفکم او تاسو به الله تعالی خلیفګان کی نایبان مموږي فل ارض وی پسمک کی ان نظم کې د اختیار به الله تاسو در کی نو بیا بس جلګي فینظر بیا به ګوري الله تعالی کیف تعملون چې تاسو سرنګ عمل کوئ په غریبۍ کې خو وکتلې په سختو کې خو وکتلې خو اوس چې کله د الله تعالی د زمکې اختیار درکو فراخي در باندې راوستله خوشحالي در باندې راوستله اوس ته هم په دې خوشحالۍ کې الله ګوري چې تاسو د الله نافرمانی کوئ او کنه د الله تعالی احکامات پوره کوئ د نمک یو غلامۍ زندگی هو تیره کړې ده تکلیفونه در باندې الله راوستي هغه امتحان اوس دوی امتحان د خوشحالۍ در باندې الله راوستو در باندې الله راولي او د زمکې اختیار به الله تاسو ته عارضی ته وردر کی بادشاهان به مو کی د غلامین او آزاد کی نو بیا به ګوري الله تعالی تاسو ګوري فینظر پس ګوري به الله تعالی کیف تعملون چې څنګه تاسو عمل کوئ ولقد اخذنا الله په تحقیق سره مونږ اونې او آل فرعونیان بالسنین پکات ساله سره ونقص من الثمرات الله به عذاب راوس کات سالی به الله راوستله ونقص من الثمرات او الله تعالی مونږ فرعونیان انسل په کموالی د میوه د فصلونو سره نو چې کله باران نه کېدو کاتسالي ونه میوه او فصلونه هم کم کېدل دا دویم قسم عذاب دی لعلهم یذکرون دپاره دی چې دې نصیحت قبول کړي فاذا جاءتهم الحسنه هر کله به چې راغلل د فرعونیانو ته ورسېدی فرعونیانو ته الحسنه ښېګړه نیکي د خیر یو خبره به ورته ورسېده قالو نو د فرعونیانو به وی لنا هذه دا خبره خو مناسبه و زموږ د شان سره یعنې موږ د دې خبرې لایق وو چې داسې موږ سره وشول وان تصبهم او کچره وبرسېدو دی فرعونیانو ته سیئه سبدی تکلیف بیماری به ورته ورسېده دوی به یطیرو دوی به بدپالي نیوله بموسی علیه السلام پسې ومن معه د موسی علیه السلام ملګرو پورې چې تکلیف به ورته ورسېدو بیماریو پې راله وبا به پې راله نو دې ظالمانو به وي موسی علیه السلام او د ملګري چې کله نه راغلي دي نو موږ ته تکلیفونه راسي علیاذ بالله موسی علیه السلام او دغه ملګرو ته به د سپیرتوب نسبت کو چې دا سپیری دي چې دی راغلي دي موږ ته تکلیفونه را رسېدي د دې د وجې نه نو الله جواب وکړو الا خبردار انما طائرهم بېشکه سپیروالی د دې فرعونیانو مقرر وو عند الله په نزد الله تعالی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه نه پوهېږي وقالو مهما تأتنا او فرعونیانو ویل وقالو د فرعونیانو ویل مهما هر څه چې ته تأتنا راوړې مونږ ته به په هغې سره من آیت څه معجزه لتسحرنا دپاره دې چې ته سحر وکړي په مونږ باندې بها په هغې سره یعنې ته چې مونږ ته څه قسم معجزه پیش کوې نو مونږ ستا دا معجزه نه منو ځکه دا به د سحر معجزه وي د اژدها دا معجزه دا د د سحر پیش کړله تر ټولو نه لویه ساحرې علیاذ بالله نو د دې نه پس چې ته کومه معجزه مونږ ته راوړې نو مونږ به یې نه منو ځکه دا به د سحر د وجې نه وي دا معجزه به نه وي دا خبره به تا د سحر د وجې نه دا کار کړي وي وقالو مهما تأتنا او د فرعونیانو وویل وقالو فرعونیانو وویل مهما هر څه چې تأتنا ته راوړې به په هغې سره من آیت څه معجزه لتسحرنا دپاره دې چې ته سحر وکړي په مونږ باندې بها په هغې سره نو فما من آیت څه نشانی معجزه وته من آیت څه نشانی څه ناشنا خبره لتسحرنا دپاره دې چې ته سحر وکړي په مونږ بها په هغې سره نو فما نحنو نو نه یو مونږه لکه په تا باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي فارسلنا
الله فرمایي فارسلنا موږ راولېږو علیهم الطوفان بدی باندې طوفان والجراد ملخان والقمل رګي سپګي والضفادع سنزخان والدم وینا آیات دا نخوی مفصلات جدا جدا دا نشانات دا الله تعالی جدا جدا فاستكبروا پس دوی تکبر وکانو قوما مجرمین او دی او دسه قوم چې مجرمان ولما وقع عليهم الرجز پس هر کله چې واقعیا شو په دوی باندې الرجز عذاب پراغي قالوا نو دی فرعونیان ویل یا موسی علیہ السلام ادعو لنا دعا غواړه زمونږ د لپاره ربک د خپل ربنا بما په هغه طریقې سره عهد چې الله تعالی وعده کړی د عندک د تاسو په هغه طریقه باندې زمونږ د لپاره دعا وغواړه چې الله د هغه د قبلېدو وعده کړی دا چې الله زمونږ نه د عذاب لري کی لئن کشفت کوچرتا لری کو عنا زمونږ الرجز د عذاب لنؤمنن نخام خابمون ایمان راوړو لکه پتا باندې ولنرسلن نخام خابمون خوشی کو معک لتا سره بنی اسرائیل موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل مطالبه کړوا چې دا بنی اسرائیل زما سره پرې د دې خپل ابایي وطن شام ته لړ شي د مصر نه شام ته لړ شي نو فرعونیان وی کوتا الله ته سوال وکړو الله زمونږ د عذاب دفع کو د عذاب لری کو نو موږ پتا باندې ایمان وروړو د بنی اسرائیل به تاسو سره خوشی کو تاسو سره بلاړو شي دی له ازادي ورکو فلما کشفنا پس هر کله چې مونږ لری کو عنهم د دوینه الرجز عذاب الى اجل تروی نیټه پوری هم بالغوه چې دوی رسیدونکي وو هغه ته اذا هم ناګهانه دوی ينکثون اذا هم نو دغه وخت هم دوی به ينکثون وعده ماتوله چې کوم وعده به وکړله نو هغه ماته ول دي د موسی علیہ السلام سره وعده وکړ چې زمونږ د عذاب لري کا نو موږ پتا باندې ایمان وروړو بنی اسرائیل سره خوشی کو اغیل ازادي ورکو او چې تا کله به د موسی علیہ السلام سوال کو عذاب دین دفع شو نو دی به موږ ایمان وروړو بنی اسرائیل سره نه خوشی تاسو موږ دا قسم عذابونه الله په دی باندې راوستیو او د هر عذاب په منځ کې به یو میاش وقت پوا او ار یو عذاب دا به خالی دروازه نه راواخلي تر بل خالی پورې بدی باندې وو او چې کله به عذاب ختم شونه یو میاش بدی بغیر د عذاب نو دا بول الله مهلت ورکو نو دا قسمه عذابونه چې عذاب به الله لری کو نو دی به د عذاب کو زمونږ لپاره پیدا وا مخکې زمونږه میوه او فصلونه نه کېدل او چې کله موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ د عذاب را باندې راغی نو هغه میوه زمونږ دوچن نشول فلما کشفنا پس هر کله چې مونږ لري کو عنهم الرجز دین عذاب الى اجل تر یوې نیټې پورې هم بالغوه چې دوی هغه ته رسیدونکي وو اذا هم ينكثون دغه وخت به ماتول دوی خپل واده فانتقمنا الله من انتقام وغسمنهم د دوی نه فاغرقناهم من دبك في اليم فاغرقناهم من دبك دوی لرا فرعونیان لرا في اليم بدریاب کې بانهم بشک دوی بانهم بشک په دې وجه چې دوی با کذبوا دروغ غنل بیااتنا زمون آیاتنا وکانو عنها غافلین او بشک دوی د دینه غافل واورثنا القوم او مونږه وارثان کړل القوم هغه قوم الذين هغه قوم كانوا چې ودوی یستضعفون چې هغه کمزوري ګڼل کېدل کانو چې ودوی یستضعفون چې دوی کمزوري ګڼل کېدل مشارق الارض مشرقي طرفونه د ځمکې او مغاربها او مغربي طرفونه د ځمکې الله یې موږ هغه قوم د ځمکې وارث کړو د مشرقي او د مغربي د ځمکې چې کوم مشرقي طرفونه او کوم مغربي طرفونه د دې هغه قوم وارث کو چې هغه ډېر کمزوري ګڼل چې بني اسرائیل الذي د هغه ځمکې وارثان کړل بارکنا چې موږ برکتونه چولیو په هغه فيها په هغه ځمکه کې برکتي ځمکه د شام ده چې هغه د میوو د سبزو له سره ډېر زیات زرخیزه ځمکه ده او دویمه ده چې په هغې کې انبیا علیهم السلام دفن دي هغې ته دغه وي ارض انبیا د ځمکو د انبیاو ځمکه دغه د ډېر پیغمبران علیهم السلام دفن دي نو په دغه وجه باندې مقدسه ده او دویمه ده چې زرخیزه هم د هر قسمه میوه هلته کې چې کوم دي کېږي وتمت او پوره شوه کلمت ربک الحسنى ستا د ربه ښایسته واده کومه واده وه الله دې سره واده کړو ستاسو دشمن به هلاکوم د ځمکې اختیار به تاسو در کوم نو الله پاک هغه دشمن ول هلاک کو په بحر قلزم کې چې کوم دی
ډوب کو سره د خپل لښکره او دې ته ځمکه حواله کړه هغه وعده الله پوره کړه وتمت کلمت ربک الحسنى او پوره شوله ستا د رب ښکلې وعده علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې بما په هغه څه سره صبرو چې د بني اسرائیلو صبر کړی ودمرنا او هلاک کړل موږ ما هغه څه کان یصنع فرعون وقومه ما هغه څه کان یصنع چې جوړول فرعون وقومه او قوم د هغه وما كانوا يعرشون او هغه سمو هلاک کړل چې دی اوچته معنی جوړولې وما كانوا يعرشون او هغه چې دی اوچته معنی اوچته بنگلې جوړولې الله دې هر سمو نیست او نابود کړ وجاوزنا او مونږ پوری وستل بني اسرائیل البحر په سمندر باندې فاتو نو دوی راغلل د بني اسرائیل ورغلل على قوم په یو داسې قوم باندې یعکفون چې هغوی ناسو على اصنام لهم خپلو بوتانو ته نو مطلب دا شو چې یعکفون على اصنام لهم دوی د خپلو بوتانو عبادت کو بني اسرائیل په رودیل په دغه باندې بحر القلزم باندې پورې وتل فرعونیان ټول الله په دغه دریاب کې ډوب کړل دی چې کله پورې وتل وی قتل نو هلته یو قوم د هغې مخې ته بوتان پراتو د خپلو بوتانو عبادت یې نو چې کله بني اسرائیل ولیدل نو دی موسی علیه السلام یا موسی علیه السلام وی موږ له هم دک شان دی بوتان پیدا کړه دک شان خدایان چې موږ هم د هغې عبادت کو څنګه چې دا خلک کوي دا ډېر نازک قوم و بني اسرائیل پکار خدا و چې دوی شکریا ادا کړې وي د الله چې الله د غلامین آزاد کړل او د ځمکې اختیار یې وله ورکو نو پکار خدا و چې دوی د الله شکریا ادا کړې وي نو په ځای د الله د عبادت دی د بوتانو د عبادت شوه کو فاتونو دوی راغلل چې کله دریاب نه پورې وتل علی قوم په یو داسې قوم باندې یعکفون چې عبادت کولو علی اصنام لهم د خپلو بوتانو قالو نو د بني اسرائیل ول یا موسی ای موسی علیه السلام اجعل لنا وګرځئ زموږ دپاره الها یو اله کما لهم لکه څنګه چې د دې خلکو دپاره دي الهتون خدایان دک شان یو خدای زموږ دپاره هم جوړ کړي که نه قال موسی علیه السلام فرمایل انکم قوم بېشکه تاسې داسې قوم یې تجهلون چې جهالت کوئ دا خبرې خو د جهالت خبرې دي ان هؤلاء بېشکه دا خلک دا کم چې د بوتانو عبادت کوي متبرم دا تبا کېدونکي دي ما هغه څه هم چې دوی مشغول دي فيه د دې بوتانو په عبادت کې دا خو د تبا کېدو نښه ده دوی د بوتانو په عبادت کې مشغول دي نو دا د تباهۍ نښه تاسو هم خپل ځان تباه کول غواړئ ان هؤلاء بشک دا خلق دا بوتانو عبادت والا متبر دا تبا کیدونکي دي ما هم دوی مشغول دي فيه د دې بوتانو په عبادت کې وباطل او باطل دي ما هغه عبادت کانو يعملون چې دوی کوي دې چې کوم بوتانو عبادت کې دا خو باطله خبره ده او شرک مبتلا دي ظالمان تاسو هم خپل ځان کې چې کوم دی د شرک دغه نښې راوستل غواړئ قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل اغیر الله آیا بغیر د الله تعالی نه ابغیکم زه الټوم زه تلاش کوم ستاسو دپاره الها بل اله موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې ولې زه د الله تعالی نه بغیر بل اله ستاسو دپاره تلاش کوم ظالمانو وهو فضلکم او حال دا دی چې هغې الله تعالی فضیلت درکړی دی تاسو ته علی العالمین په عالمونو باندې د هغه وخت چې کوم خلکو نو بني اسرائیلو ته په هغه ټولو باندې فضیلت ورکړی په هغه وخت کې نو الله در باندې فضل وکړو د فرعون نه د نجات درکړو ازادي ته درکړه د ملک اختیار یې دله درکړو د هغې باوجود تاسو د بل رب عبادت کوئ د خپل رب عبادت نه کوئ واذ انجیناکم او هر کله چې موږ نجات ورکو تاسو ته واذ انجیناکم او هر کله چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د قوم من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې هغوی برسول تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه یقتلون چې قتلول به ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښودې نساءکم لونه ستاسو وفي ذلکم په دې کې ستاسو دپاره بلاء امتحانو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم لوی دا کم زامن به قتلول درله لونه به ژوندی پرېښودلې تاسو ته تکلیفونه در رسول نو هغه وخت کې الله تعالی تاسو په غریبۍ کې او دغه رنګې په سختۍ کې الله ازمایلی او اوس ته الله اختیار درکړو نو اوس خو په مالدارۍ کې الله تعالی ازمایي او الله تعالی در باندې امتحان کوي سبحان الله بحمده سبحانک اللهم بحمدک
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين برحمتك.